بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. دا یو حدیث دی بخاری شریف او مسلم شریف دوانو روایت کړی دی. نو پیغمبر علیہ السلام مبارک حدیث سے دا حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اغون روایت تے اغوی فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا ادلک علی کنز من کنوز الجنہ فقلت بلا یا رسول اللہ قال لا حول ولا قوة الا باللہ. یعنی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اغو فرمائی چې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې آیا زه تا ته د جنت د خزانو نه د یوې خزانې باره کې خبر در نه کم؟ نو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام ته ارشاد فرمایل ولې نه یا رسول الله، خامخا چې دی د دې باره کې چې ما ته خبر راکړئ. پیغمبر علیه السلام ورته وفرمایل لا حول ولا قوة الا بالله. نو په دې حدیث شریف کې پیغمبر علیه السلام حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی الله تعالی عنہ ته د جنت د خزانو نه د یوې خزانې باره کې خبر ورکو چې لا حول ولا قوة الا بالله دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. نو د دې وس مطلب څه دی؟ یعنی لا حول ولا قوة الا بالله چې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. نو د دې څه مطلب دی؟ نو دې باره کې علماء کرام دا فرمایي چې کم سړی د دې کلمې چې دی نو ډېر زیات ورد کوي، یعنی دا کلمه په کثرت سره وایي، نو الله رب ذوالجلال به د هغه سړي زړه چې دی هغه به غني کړي. یعنی د هغه زړه به چې دی هغه مالدار شي، هغه به چې دی په ډېر کم رزق باندې چې دی د هغه زړه به چې دی هغه به خوشحاله وي، هغه به په ډېر کم آمدن باندې چې دی نو هغې کې به برکت وي، په هغې کم آمدن باندې به چې دی د هغه ټیم چې دی پاس کېږي، د هغه زړه به چې دی غني به وي، دی به چې دی حرص او لالچ به نه وي. او دغه شانتي د ده په زړه کې به چې دی نو دا یقین پیدا شي چې هر کار چې دی هغه د الله جل شانه د طرف نه دی. که بالفرض ده ته نفع رسي، فایده رسي، نو د ده به د کامل یقیني چې دا نفع ماته د الله رب ذوالجلال د طرف نه راورسېده. او که بالفرض ده ته وقتي طور یو نقصان هم راورسي، نو د دې کلمې د ورد او د دې کلمې د ویلو د برکته به د ده په زړه کې چې دی نو دا ایمان او دا یقین کامل وي چې دا نقصان چې ما ته کم میلاو شو نو په دې کې به زما خیر نه و، په دې کې به چې دی نو زما یعنی زما به چې دی نو په دې کې به په دې نقصان کې به زما چې دی نو خیر به و، په دې نقصان کې به چې دی الله رب ذوالجلال زما لپاره بل چې دی نو څه بهتر چې دی هغه خوښه کړي. نو دی به هر څیز یعنی نفع او نقصان دی به چې دی دا به د الله د طرف نه چې دی هغه ګڼي، او په ده باندې به د زړه چې دی هغه به مطمئن، او ټول کارونه به چې دی هغه به الله طرف ته چې دی هغه سپرد کوي. نو دې وجې نه لا حول ولا قوة الا بالله د دې کلمې چې دی هغه ورد پکار دی، د دې ذکر چې دی هغه پکار دی. بلکې بعض مشایخ بعض بزرگان هغو خدا فرمایي چې لکه څنګه لا اله الا الله یو خاص اثر لري د ایمان د تر و تازګۍ، د ایمان د برکت او د نور کې چې څومره د لا اله الا الله اثر دی، نو دغه شانتي د الله د اطاعت کې چې دی د لا حول ولا قوة الا بالله د دې ذکر چې دی بہت ډېر زیات اثر دی. یعنی کم سړی چې لا حول ولا قوة الا بالله په کثرت سره وایي، نو دته به د الله رب ذوالجلال اطاعت چې دی هغه ور نصیب کېږي، دی به چې دی د الله فرمانبرداري د الله تابعداري به کوي، او دی به چې دی د غلطو کارونو نه د منکراتو نه به چې دی د ځان د بچ کېدو چې دی نو هغه به کوشش کوي. نو څومره چې کېدی شي نو د دې کلمې چې دی اگر تاسو چې دی ورد وکئ د دې حدیث پر رڼا کې دا د جنت د خزانو نه یو خزانه ده. الله رب ذوالجلال دې ما ته به هم د عمل کول توفیق را نصیب کړي، او تاسو ټول مسلمانانو ته به هم د عمل کول توفیق در نصیب